صاحب سے په دې جرنالیزم په سبق کې مې یو څو کورسز ول چې ایتھکس وو او میډیا پلان کې او ډینګې او رولز او ریګولیشنز او دا هر څه نو سایر هته ډوب کړی وای دا به څوک کوي خو بیا خو دا کله چې مې ډیګري مکمل کړه او فیسبوک ته راغلم نو خو ډېر اسان چل دی او خو بس مایک راواخله او بدماشي کوه. اصل کې زمونږ ډېر ملګري په دې باندې خفه هم دي دا کوم چې سینیر جرنالیسټس دي که نه هغه وایي چې یاره دا خو څه ډېر عجیبه غونته کې چل دی نه څه ایتکس شته نه څه بل څه. نو ما ګوره چې د چا نه اورېدلو ډېره زبرسته خبره یې کړې وې وروره دا د سوشل میډیا دور دی او ډېر ان سوشل خلک چې کوم دی نو هغه په سوشل میډیا دي. نو هغه د اردو هغه متل دی وایي خدا بندر کو اس طرح نه دی که څه داسې ټایپ ما نه لږ هېرېږي خو چې ته شادوله چاړه په لاس کې ورکې نو هغه خو د سړي سر هم خریلی شي یا چاله مرۍ هم په والی شي. نو زما په خیال دا سوشل میډیا چې کوم دی دا بندر کې هات میں استره ده. یو پکې ته بل انټرسټینګ ویم دا نور خو جدي او دي نن سبا چې تاڼو ته لاړ شي او ملزمان یې نیولي پولیسانو سره هم شاته ولاړي او وایي دا دې ولې وکړو او ته پې خفه او داسې ټایپ کوېسچنز دې کوي لکه دا خو د جج سوالات جوړېږي جج به ځي دا تپوسونه به دې کوي نو دی د ځانه جج روغ کړی دی وایي دا دې ولې وکړو او بیا د ځان نه ملایي صاحب هم جوړ کړي وایي پیمانې پیاسې ګورې غلط کار دی کړی بیا د ځانه تاڼهدار هم جوړ کړي وایي دا وقوعه څه ټایم شوي وو او دغه او داسې ویډیوز پکې هم راغلي دي ملزم یا مجرم ډسټرب یا هغوی یاره زه خبرې نشم کولی خو دی وایي نه ما ته به وایې دا زما حق دی. نه نو دا خو ډېر ښه کار کوي ګوره چې دا لکه زموږ هغه یو مشر پکې دی که نه جي هغه پکې لږ داسې دغه هغه ساز غونته کې یو ټچ ورکړي خو دا خو ډېر ښه کوي ګوره وکیل به څوک ځان له په پیسو ګوري عدالت ته به ځي او بیا به ځان له جج ګوري او د پولیسو دا کار نو دا خو زما په خیال دغه یو ملګری که فرض کا د ده په شانتې یو لس دولس موږ نور تیار کړو او په دې ثابت ملک کې خواره کړو نو د دونه غټو غټو ججانو له چې دا زما استاد جیبه کومه دغه ځي پیسې ځي او د هغوی چې کوم مراعات دي بل ته په هغو باندې سره غږ هم نشي کولی بدماشي خو جدا ده نو که دغه جج ته ماینس شي او دا صرف یو د یوسف جان په شان یو څوک ملګري نور شي هغو په خپله ججان دي هغه په خپله تاڼې والی دي ګوره تاڼه پولیس ته ټول سیټ ته شو څونه پولیسان دي د دې ټولو پیسې بچت شوې زما په خیال خو د جج پیسې بچت شوې د عدالت پیسې بچت شوې وکیل ته د منځه ووتو پولیس ته ووتو نو دا خو زموږ هسې هم اکانومي ټوله ډوبه ده او ملک ټول ډوب دی نو چې زما او ستا په جیب باندې کمې دغه راځي زما او ستا په جیب باندې بوج نه راځي نو خدای پاک داسې یو پنځلس شل یوسف جانان پیدا کړي. اسې جي لس دولس خو پیدا شوي دي ډېر شی دي که نه اوسو او نور پسې هم چلی زده کوي ځان له موبایل یې اخلي او تاڼو هغه اډرسونه یې نوټ کړي دي خو زه خو د خپل پولیسو ته حیران شوی یم چې په تاسو چې چلو شو هر سړی پرېږدئ یو خو جي زیاتره ماشاءالله ډیګري میګري نشته خو که بیکګراؤنډ مونږ د دغه خلکو چیک کړو نو څوک ایکټینګ کې فیل شوی دی د چا د ټیپونو او د کیبلو دا ریلیټډ کارونه ول که نه جي نو هغه دا هلته فیل شوي دي هغه سند ختم شوی دلته راغلي حادثاتي به ورته زه یم که نه حادثاتي دي نه وي د سره د ډیګري هم وي که نه جي ته څنګه ملزم له چې هغه په ټرایل په هغه باندې سټارټ ته څنګه یو اممیچور کس له رسایي ورکې او شاته ورسره داسې نه چې سپایان یې جي هغه خو ډي ایس پي رینک والا هم وي او ښه غټ رینک والا دغه یو فخر محسوسوي او هغې ورته پیش کړی. نو اصل کې زموږ یو مشر دی هغه ډېر ښایسته خبره کوي چې یاره ما ورته سر تاسو چې ته د کیمرې ته مخامخ نه راځئ تاسو انټرویو نه ورکوئ تاسو خبرې نه کوئ نو هغه وایي ګوره دا مشهورېدنې دي دا ځان له بیماري ده بیا په هر ځای کې به ته دغه شانتې لکه د هر چا نه به دا ایکسپیکټیشنز کې چې یاره ما ته لایک راکوي ما ته کمنټ وکوي ما ته ښه ووایې زما دې خبرو ته ښه ووایې که نه نو دغه شانتې دا پولیس غریبانان هم فرض کړه د ډي ایس پي رینک که هم شي نو چې هغه یو موبایل والا ته د سوشل میډیا یو کس ته چې وړوکی خس کې موبایل به ورسره یو په هغې کې به یې دغه مایک ورکړی یو هغه اوټ پټانګ غونته کې تپوسونه لکه دا اوسنۍ چې کومه سانحه شوې ده که نه په دې کې که دې خیال کړی هغه یو مایکونو والا راشي او مایک یې ورته نیولی چې یاره تا د خپل پلار اوویشتو نو ته پې خفه یې ما یې زه ورته یم چې که دې په ما پسې راغلی چې ته پې خفه یې ما یې زه به ورته یم چې نه دا خو زما پلار دویم واده وکړو نو چې ما پلار وویشتو زه پې خفه نه یم هغه ته وایي نه یاره زه د خبرو هغه که نه سټیج کې نه یم او نه زه په هغه سټیج کې نه یم ا دې ورته بیا ووایي نه نه ته ووایه که نه د ده په ځای که زه وی ما د په دې هتکړو په منځ کې د نه یو مضبوطه څپېړه ویسته چې زما سال دی زما خو زخمونه چې دي او ته راځې او په هغه زخمونو ما ته مالګې دوړی ټیک شو یو خو ایتکس او دا که نه ما ته تا ولې وویې دا سوشل میډیا ده او د ان سوشل خلکو په لاس کې ده
سر زما په خیال دی مشر یو بله خبره هم ډېره ښکلې کړې وه او زما هغه ډېره زیاته خوښه شوې وه. هغوی دا د مسخرو دور دی که نه چې خو که مونږ کله وګورو سوشل میډیا زمونږ هغه اصل دنیا چې دا اوس هغه سوشل میډیا زمونږ دنیا شوې ده. اصل دنیا یې شاته پرېښودي. داسې ټایم مسخرې کنځل بد ویل پلانکي چیلنج ورکو څومره چې هم غیر سنجیده او سطحي شیزونه دي که نه جي هغه زموږ خلک به یې ډېر زیات ګوري. نو په دې کې به خامخا پکار دی چې خلک موبایل واخلي او لاړ شي دې تاڼو ماڼو ته او د جج په کرسۍ هم کیني او د تاڼېدار په کرسۍ هم کیني. نو یاره ملګري وخته تاول هم وی که نه کم خلک چې پوهیږي په دې فیلډ کې کم کسان چې کم دی ټرینډ دي نو دوی پکار ده چې مخکې راشي د جرنالیزم په ایتکس چې څوک پوه دي پکار ده چې هغوی راشي هغوی د دغه شانتې مرکې جوړې کړي پاډکاسټې دي جوړې کړي او سیریس مواد دي د خلکو له ورکوي لږ د سوچ خوراک ته پکې پیدا کوي. لکه هر شی خو د سبسکرایبر دپاره نه دی هر شی د لایک دپاره خو نه دی دا به تر کومې پورې سړی ځي 100 سبسکرایبو ته به رسي سبسکرایب ته به رسي 100 لایکس ته به رسي چې ته ضمیر یا دننه یو داسې څه شی نشته چې تا آواز وکړي چې وروره دا دومره خدای پاک تعالی طاقت تر کړی دی نو لږ خو د خپل طاقت پازیټیو استعمال که که نه. نو زما په خیال که موږ د خپلو ملګرو ته په دې پروګرام په توسط باندې ووایو چې وروره دا سیریس کسان کم چې پوهه دي ادي رامخکې شي او هغه دې دا خلک کاونټر کړي. دا تاسو ډېر زیات ښکلی حل وی خو د دې یو نقطه نظر د هغو دغه ټرینډ خلکو یا کم ینګ جنریشن چې جرنالیزم کې راغلی دی صاحب صاحب یو سناریو ده. زه فار ایگزامپل لاړ شم یو ځیږي ته 3 ورځې په هغې ریسرچ وکړم یو ورځ ریکارډینګ له ورکړم او ایډیټینګ له ورکړم په هفته کې 15 ورځو کې د صحافت د اصولو مطابق سټوري تیار کړم هغه ورکړم جي په هغه باندې 1000 ویوز راشي یا 1500 خلک یې وګوري. بیا بل کس یې هغه بس کیمرا هغه ځای کې کولاو کړي او وایي هو ته وکړه کنځل منځل وکړي او هغه دا قصې نه اپلوډ کړي په هغې باندې هغه ریوارډ چې ورته مونږ وایو لایک کمنټس او بیا ارننګس که نه جي. نو ستاسو خبره ډېره زیاته ښه د سیریس کانټینټ پکار دی خو دا بس یو نیچرل لغه دی چې کله انسان ته هغه ریسپانس نه میلاویږي نو هغه بیا همت بیلي. نو په دې کې زموږ د وړو ته پکار دی چې همت نه بیلي کنټینیوسلی دا کار جاري وساتي نو فروټ به راوړي خو لږ ټایم به اخلي. نو هغه هلته وګوري چې یاره زمونږ خلک چې دی ښه زمونږ خلک سوی مړه وایي دا داسې چلو شو دا هغه شان چلو شو دغه خلک بیا ګوري دغه خلک هغه سیریس کانټینټ نه ګوري او همدغه خلک هغه بل کانټینټ له ویلیو ورکوي. نو دغه پکې هم یو پوینټ دی جي. یو ځای کې وایي پیکاسو په لاره را روان و نو یو خاتون مخې له راله هغې ته تپوس وکړو چې پیکاسو نه یې هغه ورته ویل چې ولې نه یم نو وی هغه ورته ویل چې ته لږ ساعت ایثار شه هغه خاتون ورته ویل هغه لاړه هلته کې په خوا کې یو ګیلري وه چې په هغې کې د پینټینګ سامان او ده نو هغې یو پیج راواغستو یو پن راواغستو پیکاسو په خپل ځای ولاړو یو پنسل یې راواغست سوري د ډرایینګ دپاره سکیچ دپاره یا ډرایینګ چې څه که نه نو هغه خاتون ولاړه وه هغې ورته وویل چې یاره ما دپاره څه ډرا که نو دې پیکاسو یو څو لاینز داسې راښکودل داسې یو منټ پورې او بیا یې ورته لاندې خپل ساین وکړو او ډرایینګ چې کله ورکوو نو ورته ویل چې 15 لکه به د دې قیمتي وی هغې چې د کله پاڼو پنسل اخیستونه چې وایي خندل چې یاره زه ټیک ده 15 لکه خو ډېر شی دی. وی دا پیکاسو داسې لاړو دا خاتون چې په کوم ځای ولاړو د هغې نه ټرن شو چې د کوم ځای نه دا پنسل او پاڼه راغستې ښکلې ګیلري وه هغې ته ور مخامخ شو کس ته ویل چې یاره ته دا چک که وی چې چک کو وی چې دا به ماله څو پیسې وکړي اچول هغه میګنیفاینګ ګلاس راواغستو چې هغه ساین یې وله چک کو او دا کرښې چک کړې نو وی چې یاره پکار ده چې 15 لکه خو دا تاله وکړي وی دې ته دا پاڼه او پنسل راواغستل او رامنډې کړې خو دا خو بازار او پیکاسو تللی دا پسې ګرځېده وي ښه پوره وخت پکې تېر شو د خاتون بیا دا پاڼه فریم کړه او دی په ترخ کې کېښوده دغه د یو ځای کې ایګزیبیشن روان و په هغه ایګزیبیشن کې چې کوم دی پیکاسو دا پسې راله چې ودې پېژندم وي هغه پسې سوچ وکړو چې نه وی دې ورته زر هغه پینټینګ راویست هغه چې تاسې وکتل ښه وی دغه 15 لکو واله دی وی هغه زنانو ورته وخندل چې سم د 1 منټ کرښې او 15 لکه هغه ته بیبي د ستا دپاره به 1 منټ و زه دې ځای ته پر رسېدو کې زما 30 سال لګېدلي دي. تا زبردسته خبره وکړه چې کار کوه د پیکاسو امره چې یو سړی 30 سال په یو شي تیر کړي نو د هغه بیا د 1 منټ کرښې راښکو د 15 لکه روپۍ نو ستا خبره لږ څه ته وایي صبر پکار دی او لږ په دې خپل کار ودرېده پکار دي دا په خپله چې کوم دی فروټ راوړي.
بس زما خیال سمرایز به داسې کو کنه چې یو ادارو طرف ته لږ دا پکار ده چې هر چاله اکسس نه ورکوي د هغه اداره دې ګوري چې کم کس دغه ذکر چې څوک څومره په اوبو کې دی او د دغه لیول دی چې دله اکسس ورکړی شي ملزمانو ته که نه. دویمه دا چې کم تاسو کومه خبره وکړه چې جرنالیزم کې چې کم ډګري یافته دي هغه د همت نه بیلي، هغه د راځي خپل د کوالټي کار دی کوي، د ریزلټ او د دې تمه دی نه کوي او خپل کار جاري وساتي. نو او یو د ویور طرف هم دا پکار ده چې ټیک ته انټرټینمنټ د انسان ضرورت دی، خو په پیرالل کې ایجوکیشن شو نور چې کوم دغه دي هغه هم نظر انداز کول نه دي پکار د خپل ځان د فایدې لپاره.